او الطفل الذين او د هغه ماشومانو نم فرد چې دنو دا نشته دی لم يظهروا على عورات النساء چې د خزو په پټو رازونو باندې نه پوهیږي. ماشوم کې درې قسم ماشومان دي. یو قسم ماشوم دا هغه دی دا خو بیخي به دغېږي ماشوم دی او پوی والا دی، نو دا خو بیخي په شود بود چې دی نه دا نه پوهیږي. نو که د ده مخې ته عورت ښکاره شي خو خیر دی. دویم قسم ماشوم دا هغه دی چې دا د لوبو ټیم کې دی، نو د ده مخې ته به عورت چې دی به نه ښکاره کړي، عورت غریزه چې ورته وایي. او دریم قسم ماشوم دا هغه وي چې دا په پټو خبرو باندې پوهیږي. ان سبا دا مشران یو متل کوي واړه واړه نشته، نو دغه واړه واړه نشته دي چې دي په هغه پټو خبرو باندې د زنانو چې دي نو دا پوهیږي. نو داسې قسم ماشومانو نه چې دی به هم پرده کوي چې لکه نن سبا دا 2 کالو نه بره شو به د هغه نه پرده چې ده نو دا کولی شي ځکه چې دی په ډېرو خبرو باندې پوهیږي. ولا يضربن بارجلهن او نه دی ږدي خپل لره په تیزه باندې، یعنې زنانه په لاره روانئ دا د خپلې خپې نه رابغي چې د دې چپړې کړپ کوي، یا یې کالي اچولي چې هغه کړنګ وکړي، یا یې ګینګلې اچولي چې کړنګ کوي، نه دا به داسې نه کوي. یعنې هر هغه کار چې په هغې کې دا سړی ځان ته مایله کوي ښځه د هغې نه منع شوې ده. هغې کې که هر څیز دی اوس علما فرمای فقها فرمای په هغې کې د دې زمانې پیشني برقه هم داخله ده چې ښځه کومه پیشني برقه اچوي نو دا هم سړي چې دی نو دا ځان ته مایله کوي. یا یو زنانه ده جینۍ ده او پړونی اچوي، لوپټه اچوي په لوپټو کې ګرځي، نو داسې قسمه څیزونو نه چې دی نو شریعت کې منع راغلی ځکه چې داخله ځان ته مایله کوي. یا خوشبو مږي نو دې نه منع راغلی ده چې زنانه به خوشبو چې ده نو دا به نه مږي ځکه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې تاسو کې یو بیبي چې هغې خوشبو مږلي وي او دا جومات ته منزله راشي، مسجد نبوي ته یا حرم ته دا منزله راشي، نو تر هغې پورې د دې مون نه قبلیږي تر کومې پورې چې دا واپس کور ته تللی نه وي، دی داسې غسل نه وي کړی لکه څنګه چې سړی د جنابت نه غسل کوي، داسې غسل به کوي. نو ښځه دا به داسې خوشبو نه مږي چې دا په لار روانه وي او خلک دې ته وګوري، دې نه منع راغلی ده. د پیشني برقې نه منع راغلی، داسې رنګارنګ پړونونه په سر اول د دې نه منع چې ده نو دا راغلی ده. داسې دا زما خبرې نه